أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. دا ایس پی راتلو مقصد دا و چې پولیس چې کم کار دی ستاسو هغه مونږ دله راوستو ستاسو حجرې ته ستاسو بیټک ته رالو ټیک شوی جي 2 غنټې تاسو سره ناسو اصل کار دا دی چې کار اخیستل چې دنه به زه څنګه کار علمه تاسو یقینو کوئ زمونږ په پېښور کې چې کم سیډیو عدنان ورکرم دی ای چې کله زی تاڼې ته نو سیډیو کارډ هم ورسره او تعارف ورسره وکړي خپل تعارف نه پس بیا چې کم کاري جایز کار ناجیز خو څوک نه کوي که نه جي جایز کار دپاره ځي تاڼو ته چې یاره 107 شوي نو هغه وایي چې یاره جي د دې روغه راولو دې دپاره تلي وي دې نه علاوه چې دی څه جرګه مارکه جوړوي چې دی نو هغوی وایي چې یاره دې کې دا جرګه جوړه شي او د دې دواړو روغ وشي یا چېرته په یو سیګرټ نن سبا چرس ټولز کې یو سیګرټ نیم کې نیولې شوي وي نو وایي چې یاره زه لاړ شم چې یاره د تاڼې نه دا راخلاص کما او دې رابار کما نو چلو جی زمونږ د سیډیو یو نوم بالکل د سیډیو نوم به جوړیږي دا خبره نه ده خو انسان کې خپل یو جس په کار دی چې یاره ما کې یو جس داسې دی چې زه خبره کولی شمه تاڼه کې کماله پیسیچو رالو زما علاقې ته رالو زه هغه سره خبره کول شومه نو هغه خوند گئی مونږ خو امید بهی ته دا حواله کړي وو خدای شته وینا کړې مو چې ایس پی صاحب ته مونږ وینا وکړه لن کې هغه ورځ باندې ایس ایچ او صاحب هم موجود وو نوم یې نه راځي هغوی مو ویلې چې بالکل سیډیو سره به مونږ پوره مرسته کوو دې دپاره چې سیډیو یو ښه تنظیم دی او په کار دا دی چې یاره اوسه پورې هغه اقدام اوچت کړی خو بیا بدل شوي وي خیر مونږ ګیله دا نه کوو ګیله دا کوو چې پولیس چې کمې الې ځلې کوي لګیا دي دلته په دې چکړو پل کې یا دلته بېګناه تنګول کوي د دې مخنیوي دپاره بالکل جی زه ایز صوبایي صدر زه تیار یم جی پوه شوئ جی زه به بالکل وینام کوم انشاءالله زه چې کم دلته ډي پي او صاحب دی بلو زمونږ ورغلي وو صدر صاحب را سره او چونکې هغې کې بیا ټایم داسې و چې هغه کم تاریخ مونږ ورکړی و د پروګرام هغه بدل شو نو هغه ډي پي او صاحب بیا رانغو په دې پروګرام کې نو وینا مقصد دا دی جی چې کم کار به انشاءالله کوو اتفاق سره اتحاد سره اب کامیابی انشاءالله سر ته به رسو سیډیو مقصد عمده مقصد دی جی چې د غلط سړی مونږ چې دې مرسته ونه کو ټیک دی جی غلط سړی به مونږ وباسو د کلی نه ښار نه محلې نه چې غلط سړی ووینو بس دا به بار کوو په دې چې محله خرابېږي دې سره ټیک شو جی زمونږ سیډیو ماشاءالله دلته بیا زه یو ځل بیا وایم چې مردان کې زمونږ سیډیو ماشاءالله چې دی نو ډېر ښه ورکر پیدا کړي ډېر ښه کارکن بیا چې دی ډېر ښه مشران پیدا کړي دي دلته جوړ شوي دي دا د ناس یې یقینو کوي زه فخر کوم په سیډیو دلته چې کوم مشران یې په تاسو ټولو باندې چې دا ډېر سخت او ډېر لنډ ټنګ وخت کې تاسو ټایم ورکړو رالی او د ګرمۍ کې دغلته ناس یې مونږ سره او بیا مونږ هم دعوت راکړی دی نو یقینا مونږ تاسو نه ډېر زیات خوشحال یو سیډیو به انشاءالله تاسو سره په هر قدم باندې به مخکې وي وروستو به ني تاسو آرډر کوئ انشاءالله هغه الله به پوره کوي مونږ نه صرف چې دی نو ذریعه به مونږ یو ټیک دی جی مونږ به انشاءالله رحمان تاسو له چې کم زمونږ چیرمین صاحب وینا کړې ده جمیل صاحب کړې ده یا ضیاء الرحمن غازي صاحب وینا کړې ده کومه یوه نو انشاءالله د هغه وینا به بالکل کاڼي کرښه به وي جي هغه به تاسو له بالکل هماغه کار به کوو چې تاسو کم ګیلې مانې شکوي دي دا خو زمونږ یو کور دی سیډیو لکه کور کې چې څه ګیله مانې نو بالکل هغه به مونږ منو نو مونږ انشاءالله راغلي هم دې دپاره یو چې یاره مونږ د سیډیو اړخ نه تاسو چې کم دلته هلې ځلې کوئ لګیا یې نو دې دپاره به انشاءالله رحمان چې څه تاسو وایې هغه رنګ به انشاءالله کیږي نو زه امید هم دا ساتمه تاسو نه چې تاسو مزید ورکر زیات جوړ کړئ کارکن دا څه سیاسي جماعت نه دی دا غیر سیاسي دی ٹھیک شو دی کہ پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی جمعیت یا جماعت اسلامی یا څومره پارټیانې دي ایکس وائی زیډ چې څومره دي دی شامل دي شي مونږ به دې نه کار الو لکه د روڼو کار بالو مونږ چاله تنخواګانې نه ورکوو نه چا نه الو ټیک دی جی خو د ملک خدمت دی د علاقې خدمت دی د صوبې خدمت دی د ښار خدمت دی انشاءالله چې دی نو مونږ تاسو مونږ به یو ځای چې دی نو خدمت به کوو نو انشاءالله دا معاشره به هم ښه وي
او پاتې شو د نشو تماشو خبرې دا چې کم نن سبا نالت راوته دی آیس د دې مخنیوي کو کوشش دا وکړي چې د دې مخنیوي کو چې داسې سړی چې د داسې سړی مونږ زغلو دی علاقې نم ولی چې زمونږ چې کم نوی کل دی نوی نسل دی دا خرابېږي دی سره نو د دې زیات تر مخنیوي په دیو کوي چې په هر کور کې چې دی نو یوت شته د ماشومان شته ینګسټر شته کنه جی نو دې لپاره مونږ دا ځکه زور په دې زیات واچو که ستاسو په علاقه کې باندې چې چرته داسې نشئی یا نشو تماشو والا وي چې یاره دا بار کو نو ښه ده چې معاشره صفا وي دی نه نو انشاءالله داسې به کوو که نه جي نو زمونږ د سیډیو او زما خاص کر زما د اړخ نه چې څه تعاون یې مونږ به بالکل انشاءالله تاسو سره تعاون ته ولاړ یو که هغه ورځ وي باد باران یې انشاءالله تاسو سره مونږ د رورۍ لاس ورکړی دی او بیا چې کله ستاسو غونډه کې مونږ قایم او دایم لري زموږ صدر صاحب خبرې وکړلې او دا حقیقت خبره چې داسې ده خو زه دا یو خبره کوم په دې کې صدر صاحب چې دا پروګرام چې راجوړ شو نو دا یکدم پروګرام ما بیګا ستا لمبر بند و د علي خان لمبر بند و دا ته میډیا ته ځکه وایم چې تاسو لمبر یې باندې ساتئ تاسو له کمزوري وي که نه او بل پروګرام ته چې زه په بل پرون باجوړ ته نه چې دا پروګرام جوړ نه زما باجوړ ته هغه هم شوی دی زموږ خو د باجوړ دا حالات دي چې د کور راوځي او کوم د خیر ښېګڼې خدمت کېږي هغه راغلو په دهشتګردو کې پتې نه لګي چا مړ کړو لکه نن هم 5 بجې یو جنازه ده په میډیا چلیږي یو ډېر ښکلی ځوان یې وشتلی دی شهید کړی دی پتې نه لګي زموږ خو د باجوړ دغه حالات دي لکه په بله ورځ دا ګولۍ راوړي تللی وم هغې له تللی وم هلته هغه جرګه وه په هغې کې خبرې تاسو په میډیا اورېدلي دي زه په تاسو ته څه وم ځکه چې هغه علاقه ډېره کمزورې علاقه ده او ډېر ظلم مسه کېږي هم د حکومت د خوا نه او هم د طالب د خوا نه دواړه سایډ نه چې هغه حکومت د کوم ځای نه ګولۍ ولي هغه د کورونو مین دی نو چې هغه ځای نه ګولۍ راځي هغه په حکومت نه لګي هغه په کونډو په رنډو په یتیمانانو په هغو لګي او ماشومان پکې مري شهیدان کېږي زنانه پکې شهیدانې کېږي الله یې رحم وکړي الله یې په دې ملک امن راولي بل د خپلو مشرانو ته دا درخواست کوم دا شته دا کومې خبرې چې زه کوم نو دا په دغسې دا چې په منډۍ باندې راشي دا پولیس ډېر ظلم شروع دی چې سی ډي او دا آواز چوت نه کړي دا محکمې دا آواز چوت نه کړي سایي مای چوت نه کړي دا پوج چوت نه کړي په منډۍ را دننه شي معمولي دغه وکړي په 50 لکه او 10 لکه او 20 لکه او 15 لکه روپۍ د منډۍ نه وباسي د مهاجر په نوم باندې خلک وزغلي نه نیسي نه ښه کوي نه بد کوي او خو هغه پیسې دی او تجارت شروع شوی دی دا تاسو ټول مشران ته په دغه کې راولم دا تجارت شروع دی په مردان کې لکه موږ وینو موږ ته ټوله پته ولګېده ته خو راته ښکاري که نه بله ورځ راغلي دوکان نه سیر شو ډېر بلا غوټه لاړ ووتله نو په کار چې دې زموږ دا مشران څنګه خټک صاحب راغلی په کار ده ته دغه ورکړو چې د دې مسلې حل وباسي دا یوازې په مردان کې نه دا په ټوله پښتونخوا کې دا مسله جوړه ده تجارت شروع دی غریب خلک تنګېږي په هغه کې روغ هم تنګېږي خو زه ته ووایم چې زما خبره د عوامو کېږي د حکومت ته به یې کېږي په دې موږ ټکټونه ورکړو په کار چې دا کیسې پسې ختمې شي زموږ د سی ډي او ملګري زموږ دا نور مشران دا د قوم اصلاحي امن جرګې دا خلک راپاڅي او د خبرې مخنیوی وکړي نو دا ظلم نه وي پکار دا چې موږ راپاڅو یو موټی کړو الله یې په دې ملک امن راولي زموږ دا ملک ډېر بد امن دی دلته خو څه نشته دی په ایمان کې باجوړ ته لاړ شته وجاړي چې خدای پاک دا مسلمانان دي خو دا کافر دي دا هر طرف ته پې ګولۍ راخلاصې دي زنانه مري ماشومان مري یو غوغا ده په اندازې دا چې باجوړ ته بیا وایي چې یاره ته پاڅېږه ووځه دې ملک نه پاڅېږه هجرت وکړه دا ملک ته پرېږده نو دا خو د هغو کورونه دي غریبانانو جوړ کړي دي خلکو کورونه وران شي نو دا خو ظلم دی په کار چې دی دا موږ د حکومت دا باډر ته چې ختلی په کار چې دا راپاڅي او د دې مخنیوی وکړي که نه چې ګولۍ راوړي ولې راوړي نو لکه دا نن چې دا کوم ځوان شهید شو هغې سره بل ملګری قرآن شریفونه ورسره شهیدان شوي لکه د مدرسو د کونډو د یتیمانو لپاره ګرځي او سوال او منت کوي او راغونډوي په هغوی تقسیموي ګاډي کې ورسره قرآن شریفونه ورسره دي هغه هم ورسره شهیدان شوي دي دا څومره ظلم دی او پته یې نه لګي په ښکاره ورځ سړی مري پته نه لګي نو موږ دې مشران ته ووایو چې دا اواز تاسو چوت کړئ ستاسو راځي زموږ به نه راځي کوم ځای پر زموږ راځي څنګه چې صدر انعام صاحب صاحب ووایي چې یاره تاڼی تحصیل مردان کې موږ به منډه وو په کار چې دا غټې مسلې تاسو حل کوئ تاسو زموږ په سر باندې لاس کېږدئ راپاڅېږئ مخکې شئ زموږ موږ به درپسې وو شکر الحمدلله دا څومره چې تا ته ناست دا یو ناست او د یو کس
زر کسان ورته دي خو دا محمود حسین واخلې د استاد محمد باندې داسې انعام سراف باندې داسې ابل صاحب باندې ستار استاد چې کوم یو درته ښیم هر یو کس پس لوی لوی کورنۍ پرتې دي دا یو کس ځان له خاندانونه دي ټولو کم خاندان په مردان کې زبای داسې دا د دې غټ غټ خاندانونه چې دا یو تاسو ولاړ لکه دا ووایي چې دا ټوله کورنۍ تاسو ولاړ نو تاسو زمونږ دا شان تپوس کوئ او راځئ زمونږ د دې غریبانان احوال اخلئ موږ به تاسو ته ولاړ یو ډېر خلک ځي او راځي دلته موږ سره ډېر دغه شکر الحمدلله موږ دلته قومي اصلاحیه باندې جارګم ده او ډېر ښکلی کار روان دی لکه بېګا چې موږ تاڼې ته ورلو هلته ما وایي ملک صاحب ورلو هغه څومره دغه موږ له وکړو عزت یې وکړو او څومره خو دغه خو نن رانه پته نه لګي توار ورځ چوټي به هر سړي کار نه وي نو زه درخواست کوم تاسو ته چې زموږ په دې سر لاس کې دی او راپاتې کې زموږ دا مسلې مخکې وړاندې بوځئ کاری کې دې خلکو ته چې دا ظلمونه نور بس کړي او دا ملک الله پاک امن راولي ځکه چې دا څه چې کېږي زموږ د لاسه کېږي نن د الله طرف نه په موږ باندې عذاب دی او د مخلوق طرف نه په موږ عذاب دی ځکه چې بار نه را باندې ګلۍ کړي یا بله ورځ باجوړ چې زه لاړم داسې ګلۍ شوی چې دا ونې ختمې کړې وې غنم ولاړ دي فصلونه ولاړ دي خو د الله طرف نه د عذاب دی را باندې او د مخلوق د طرف نه را باندې عذاب دی چې ګولۍ راځي او په کور لګي هغه کې ماشومان زنانه هغه شهیدان کېږي نو خلک حیران شوي څه وکړو لکه زه خپل کلی مې د خپل باجوړ مې ما پکې شپه نه شوه کولی څه چې دغه دی هغه حالات چې وګورو سړی په ژړا بوبو ژاړي که معمول واخلي او که سلاریا والا که قبایل ټول هر څومره قبایل چې دي ټول دغه په عذاب کې مبتلا دي الله دې په موږ باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د ملک امن راولي او خصوصا زموږ دا ورورولي الله قایم او دایم لري چې مردان کې موږ دا ورونه شانتي قایمي او دا شانتي ورورولي زموږ به الله پاک موږ نه سر توروي الله دې په موږ رحم وکړي او ستاسو یو ځل بیا ټول ډېره زیاته شکریا مننه ادا کوم چې تاسو موږ له رالئ او دلته راسه کېناستئ نو ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې هغه څه یو که نه یو څو خبرې چې یو بل وینو د الله لمر پته هم نه لګي نن سبا اوس بچمنۍ خو لږ ساعت وروسته مړي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره چې داسې راغونډ کړي یو محفل کې د خوشحالۍ په محفل کې او یو بل له لاس ورکړي د مینې محبت دا ډېره د خوشحالۍ خبره الله مو خوشحاله او آباد لره ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جهان مننه د ټولو مرګرو چې کوم نن موجوده راغلي دي د هغې شکریا ادا کوو په داسې الفاظو سره چې مشران یو اکثر دا خبرې کوي چې موږ سره هغه الفاظ نشته چې موږ د دې مرګرو شکریا ادا کوو نو الحمدلله موږ هم دا وایو چې هغه الفاظ موږ سره نشته چې کوم راغلي میلمانه دوستان او د سی ډي او ممبران دي هغه الفاظ موږ سره نشته چې دې شکریا ادا کوو خو بیا هم شکریا په دې ادا کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې څنګه چې عملزاده ورو ویله چې مطلب ټایم نه و یا شاټیج وجه وه نو بیا هم دا مرګر راغلي دي الحمدلله دوی کې دوه خاصیت دي الحمدلله چې کوم راغلي دي یو خدا چې د دې د ملک او قوم سره مینه ده د څه حوالې سره د سی ډي او حوالې سره چې سی ډي او مشران په کوم مقصد راغلي دي او سره راغلي دي ان شاء الله داسې یو څو چیرې خبرې ان شاء الله تاسو سره سی ډي او حوالې سره وکړو ان شاء الله د کې چونکې د ځینو مرګرو اعتراضات هم شته او تحفظات هم شته اعتراضات د پولیس طرحه د پوري دي نو هغې دپاره مونږ صدر صاحب ته ویلو چې تاسو کم از کم داسې یو اجتماعي پروګرام وکړئ انشاءالله الرحمن چې په غټه سطحه باندې موږ څومره ستاسو غټ افیسرز دي هغه روغواړو انشاءالله نو ستاسو چې کوم تحفظات انشاءالله الرحمن هغه به اوس هم کېږي او بیا هم کېږي انشاءالله یو خبره دویمه خبره دا یو ده چې مونږ لګیا یو الحمدلله په غونډ پاکستان کې د سی ډي او حوالې سره ممبران جوړو او هغه ملګري جوړو چې په دې ملک او قوم مین خلک وي د قوم سره مینه وي کم از کم راتلونکي نسل سره مینه وي ولې چې زموږ نسل په بل طرف روان دی هغې کې ډېر قسمه حالات او واقعات راځي چې هغې کې به مونږ یو اشاره وکړو د نشې ته منشیات په کوم قسم کې راغلي دي دا داسې قسمه شینو کې اشیا کې راغلي دي چې هغه به ستاسو تصور کې هم نه یعنې پاپړ ته اوس څه ښکاري په هغې کې هم شته دی چوینګم چې ورته مونږ وایو ببل چې ورته وایو دې کې هم شته دی په ثبوت به درته ښایو انشاءالله ویډیو وساتت سره نو بهرحال مونږ خو په دغه سوچ شو چې الحمدلله غټ پروګرام به کېږي انشاءالله پای کې ویناګانې هم شوې وي او چې کوم ورځ ټاکلی شوی و نو هغه ورځ هم په وجوهاتو باندې بدله شوه هغه چونکې د هفتې ورځ وه او پکې ورځ بدله شوه د اتوار ورځ شوه نو پای کې که افیسر و هغې هم داسې لږ شانتې رد و بدل شول او زموږ ځینې ملګري هم رد و بدل شو چې څنګه عملزاده ورو ویله نو زه خو دې ته به دا درخواست وکړم چې کله تاسو یو ورځ ټاکئ خیر دی هفته منځ کې ساتئ
لس ورځې ساتئ خو داسې یو مطمئنه ورځ ساتئ چې هغې دپاره پنډال ډک وي انشاءالله الرحمن او په غټه سطح باندې تاسو ته انشاءالله سرکاري خلک ودرېږي انشاءالله. نو پهچان خو ستاسو هسې هم خپل شته الحمدلله، خو چې کوم د سی ډي او حوالې سره تاسو پهچان جوړول غواړئ یا خپل تحفظات مکملول غواړئ انشاءالله الرحمن، نو موږ دې ته ښایو د ټول مردان ته به ښایو انشاءالله چې د سی ډي او طاقت څنګه دی، د سی ډي او ممبران څنګه دي او د سی ډي او مشران څنګه دي الحمدلله. او بله خبره پاتې شوه مونږ دې ځای کې په دې د میډیا وساطت سره د دغه حضراتو ته یو درخواست کوو چې کوم دا د سی ډي او ممبران موجوده په مردان کې دي او دی هر قسمه د ملک او قوم دپاره هلې ځلې شروع کړي دي او د دې د ادارو د تحفظاتو جنګ کوي، نو موږ هم دین خپل تحفظ غواړو، د دې سی ډي او ممبرانو تحفظ غواړو، د چیرمن صاحب تحفظ غواړو. حالانکه دا کمزوریان شته دي په دغه ډپارټمنټ کې شته دي، ځینې داسې افسران شته دي چې هغه د چند ټوټ په وجه باندې هغه شریف خلک ورته لږ شان ګنده کي، څوک ورته څنګه کي څوک ورته څنګه کي، نو شریف خلک په معاشره کې لږ شان بیا هغې تنګي را تنګي مونږ خبر شوي یو، مونږ حالانکه درخواست هم کړي دي الحمدلله، ابرته بیا ثبوت خایو. بهرحال دا وخت اجازه ده مشران شته هغې هم خبرې کي، خو انشاءالله الرحمن زه تاسو له ګنداني در کوم چې د سی ډي او څومره انشاءالله د الله چې طاقت ورکړی دی هغه طاقت به الحمدلله تاسو له په دې مردان کې استعمالوي او خو پرزور انشاءالله چې کله ضرورت کېږي ما اکثر تصیب ته ویلي دي که څوک راځي او که نه راځي نو انشاءالله الرحمن زه برته حاضر یم، ضیاءالرحمن غیث صاحب برته حاضر انشاءالله. ولې چې تاسو زموږ مټي تاسو زموږ ښایست یې، تاسو په موږ باندې اعتماد کړی، تاسو په دې سی ډي او باندې اعتماد کړی دی او سی ډي او کې به انشاءالله الرحمن نه کمزورې سړی وي نه به خرڅېدو والا سړی وي انشاءالله. بله خبره دا یو ده چې دې ټایم کې دا کوم په باجوړ کې دا حالات شروع دي، نو زه د دې میډیا په وساطت سره دا میسج رسول غواړم که هغه طرف ته مري نو ام پښتون ورمري، که دې طرف ته مري نو ام پښتون ورمري، په څه وجه باندې دا د چند شرپسند عناصرو په وجه باندې. زه هم چې دې باندې زموږ دا څومره اعلی حکام دي اعلی چارواکي دي چې کم از کم دې خبرو باندې لږ شان سوچ وکړي او مخنیوي وکړي. دغه زه غواړم چې د دې میډیا وساطت سره دا میسج دیم چې د غون پاکستان ته ورسي. الله هم ډېر آباد او خوشحال ساته. یو جهان مننه ټول ملګرو. نشه چې دا نو دا به هغه سړی کوي کوم چې د الله او د الله رسول نه مني، کوم سړی چې زنا کوي نو هغه الله او الله رسول نه مني، ولې چې هغه ته پته نشته چې آیا ما لپاره عذاب سره الله ما ته کوم حکم را لېږلی دی. الله رب العزت خو موږ مسلمانان پیدا کړي او ولې اشرف المخلوقات پیدا کړو، بیا الحمدلله موږ مسلمانان یو. نو کوم سړی چې زنا کوي یا هغه آیس کوي یا نور نشې تماشې کوي او په لهو لعب کوي نو هغه به د قرآن نه بالکل لري، ځکه چې هغه الله نه پېژني. نو چې یو څوک الله نه پېژني نو بیا به د الله عذابونه هم راځي او د الله عذاب په هغه ټایم کې راځي، د الله عذاب په هغه ټایم کې راځي کله چې په انسان باندې حجت قایم شي، چاته چې خبرداری نه شوی څوک خبر نه نو الله پاک هغه نه نیسي، ګونګیان چاړهګان الله نه نیسي او نه هغه خلک نیسي چې چاته قرآن او د الله آواز نه رسېدلی. الله پاک هغه خلک به همیشه رانیسي چې چاته قرآن رسېدلی. موږ الحمدلله پیدایشي مسلمانان یو او د مسلمان په کور کې پیدایشي یو، خو موږ چېرې د اسلام د پیژاندو او د الله د رسول د پیژاندو لپاره هېڅ کوشش هم نه دی کړی، نو بیا به په موږ باندې قسمه قسم عذابونه راځي. که نن موږ د حکمرانانو نه ګیلې کوو چې حکمرانان ظالمان دي، زموږ پولیس ظالمان دي، زموږ ادارې ظالمان دي، نو دا هېڅ چرته نشي کېدی چې موږ سید یو او په موږ باندې ظالمان راشي. خو موږ په خپله ظالمان یو، نه د خپل ځان سره مینه کوو، نه د خپل وطن سره مینه کوو او نه د خپلو بچو سره مینه کوو. لکه یوه مور چې کله یو ماشوم مور له ورځي او هغه بار بار رانیسي مور، هغې مور ته پته وي چې دا ماشوم د اور له ورغی نو دا اور یې سېځي، خو ماشوم نه پوهېږي ضد کوي. دغه شان ته موږ د الله د رسول نه د الله نه دین نه لري نو موږ بار بار هغه کار کوو، خو بیا غواړو چې یاره موږ د خیر میلاو شي. ولې مور پوهېږي چې دا ماشوم ورغی نو دا اور یې سېځي، خو موږ ماشوم نه پوهېږي. دغه شان ته موږ ځان نانجانه کړی دی. د ټولو نه اول خبره دا ده چې موږ د الله په دین باندې عمل شروع کړو، الله پاک ته نږدې شو، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقو روان شو، نو دا هر څه به ټیک شي. ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته د هغې مفهوم دی چې په ظالمانو باندې به همیشه ظالمان حکمرانان راځي او نن که موږ باندې ظالمان راغل دي نو دا ټولې زموږ غلطیانې دي. ځکه چې په پولیس کې یا په پوځ یا په ادارو کې په شپږ میاشتو تربیت کې د هغې اصلاح نه کېږي، اصلاح د کور نه کېږي. د هغې خاندان هغه د کور نه چې کله برابري نو هغه به هغه شانتې په پولیس په ادارو کې ډېر غیرتمند
جرأتمند خلک دي په تمام ادارو کې چې هغې رشوت نه پیژني، هغې غلطه نه کوي، هغې د ملک سره مینه کوي. خو داسې پکې هم دي چې هغې د خپلې خېټې دپاره د خپل ځان دپاره هغې هر څه کولی شي، ولې چې هغه د الله د دین نه لرې دي. د هغې تربیت د کور نه داسې شوی دی چې هغې ته ویل دي چې ته پیسه وګټه او ستا د تره زوی دومره غټه بنګله واخېسته، پلاني دومره غټه واخېسته. موږ د شروع نه د خپل ماشومانو هغه عادتونه په پیسو او په مال او دولت باندې کوو. موږ ورته په خوله کې دا خبره 24 ګنټې په غوږ کې کوو، بیا خپلو ماشومانو ته پلاني ته کنځل وکړه، څنګه چې هغه په خبرو کېږي نو په خبرې موږ د هغې په کنځلو باندې شروع کوو. بیا چې کله موږ ماشوم ته په خپله دروغ ویو چې بار وروځه، څوک دروازه ووایي موږ ورته بار وروځه او ورته وایي چې پلار مې کور نشته، حالانکې موږ کور کې وو. نو ماشوم ته دروغ څوک ښایي؟ دا ورته مور او پلار ښایي. نو چې موږ له بنیاد داسې کېدو نو بیا به د هغه تربیت څنګه وشي، ابره قوم کې څه کار وکړي، ابره قوم اصلاح څنګه وکړي. نو موږ به انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ځان نه اصلاح وکړو، د خپل کور نه اصلاح وکړو، نو الله به په موږ باندې رحم کوي. پاتې شوه د مردان د مرګرو ګیلې شکوې، نو انشاءالله موږ ستاسو سره یو، مخکې هم راغلي بیا هم راغلي او حمید بھائی ویلي چې موږ پولیس تنګوي، موږ سره شنتي کارډونه نشته یا څه مسلې دي. خو لکه څنګه چې زموږ صدر صاحب خبره وکړه انعام صاحب، نو موږ هم دغه ویو چې کوم سړی په دې وطن کې اوسېږي نو هغه دې قانوني اوسېږي، ځکه چې موږ هم بار ملکونو ته ځو، موږ سره ویزه نه وي، موږ سره قامه نه وي، موږ سره نور ډاکومنټس نه وي، نو د دنیا یو ملک هم موږ نه برداشت کوي او را ډیپورټ کوي هم. نو دا قانون به پاکستان دپاره همي اله بدلته امني، اله بدلته سکوني، او بل بارډر نه رکولو خبره ده. نو دا خو بارډر ایریا ده، دغه شان کشمیر کې هم دغه حال دی، دغه شان ته دنیا هر ملکونو کې دا حال دی. نو د هغې لپاره به په هغې باندې مشران کار کوي، هغه د ریاست ذمه داري ده. خو دا چې کله ریاست جنګ وي نو خامخا به ګولۍ اخوا دېخوا لګي. خو د هغې لپاره به موږ یو امن، څنګه چې ستاسو امن اصلاحي جرګه ده، نو داسې به موږ امن جرګه دې طرف ته هم جوړو، اخوا به هم جوړو. خو هغه به د ریاست په ترو باندې د ریاست په حقوقو په بنیاد باندې هلته ځي، د هغې سره مذاکرات کوو. ولې چې د ټولو نه که موږ اخوا دېخوا وګورو په دې به خفه کېږو نه، خو زموږ د ټولو نه نږدې چې موږ ته څومره نقصان رسوي نو دا همیشه مسلمانان رسوي. تاسو که وګورئ نو چې نوم یې نالمه یو ملک دی چې هغې د نن نه 4 میاشتې مخکې ویل چې زه به د سرو روډونه جوړوم، د سرو مارکیټونه به جوړوم، او پاکستان ویل زه به واښه خورم، زه به ګیا خورم، خو زه به خپله دفاع مضبوطوم. نن د هغه ملک حالات د دنیا نه مخکې دي، هغه د ټولو نه زیات د پاکستان خلاف و. په پاکستان په ګوادر بلوچستان کې زیاته یې نه هغه مسلمان ملک زموږ بیول ده، او هغه نن هم زموږ د بزنسمینانو، زموږ د غټ غټ انویسټرانو ویزې کینسلوي، او هغه موږ معاشي کمزوري کول غواړي. هغه د اسرائیل، امریکې او د انډیا په سر باندې ولاړ دی. نو دغه شان ته افغانستان هم په جار باندې په نیغه ورځ باندې هغې د اسرائیل سره یو اتحاد وکړو چې په هغې کې دا اعلان وکړو چې انډیا به 8.3 بلین ډالر ورکوي افغانستان ته. نو هغه به څه نه ورکوي؟ هغه به پاکستان خلاف ورکوي. نو په دې خبره باندې موږ هسې شک نه کوو، ځکه چې وطن مور ده او د مور دپاره قرباني دا د هر مؤمن مسلمان فرض دی چې موږ د خپلې مور دفاع وکړو. دا خاوره چې نن آباده ده دا د چا په قربانو باندې آباده ده. زما غوندې سړی چې کمزوری نن ستاسو مخې ته ولاړ دی او خبرې کوي، د دې دپاره زموږ د ادارو او زموږ د ریاست پاکستان او د قوم ډېرې غټې غټې قربانیانې دي. په کوم کې چې پولیس، په کوم کې پوځ او انټلیجنس جلسو ډېره غټه قرباني ورکړې ده. موږ به انشاءالله کوشش کوو چې موږ ستاسو ټولې مسایل واورو، خو موږ به حق او جایز مسایل اورو. موږ به ناجایزو کې چا سره نه ودرېږو. سیډیو به نه په چرسي پسې ځي، نه به په بنګي پسې ځي، نه به د ځمکې قبضه مافیا والا پسې ځي. موږ به انشاءالله د هر هغه محب وطن سپورټ کوو چې هغه وطن ته سپورټ کوي، هغه د ریاست څخه ولاړي، هغه اسلام باندې میني، هغه قرآن او حدیث پیژني. نو موږ به انشاءالله د هغې فل سپورټ کوو. دا زموږ د الله څخه وعده ده، ستاسو سره نه ده. خو موږ به هم دا ونه کوو چې هر یو سړی چرسي دی یا قبضه مافیا دی یا د وطن دپاره دلته راغلی دی مزدورۍ له اصله، خو د هغه سره ډاکومنټس نشته. نو موږ به د هغه سپورټ ځکه نه کوو چې دا د ریاست مخالفت دی، او موږ به د ریاست مخالفت نه کوو انشاءالله. پاتې شوه نورې خبرې چې یاره پولیس موږ تنګوي یا په منډۍ کې راځي، نو دا صرف او صرف په مردان کې نه ده. زموږ دا مشران ناست دي په بل ورځ په میدان کې. زما زوی تللی و د پېښور نه، او هلته چې کوم دی سټوډنټ دی هلته، نو د هغه ځي سیچو چې کوم دی عبدالستار خان او د هغه مخرج چې کوم دی
دانشور صاحب نو هغې په ناجیزه باندې زما خپل ذاتي زما زوی چې دی هغې کېنولی و او 2 ورځې په هغه باندې ایستلې وي. هغه عبدالستار خان هغه ولې کېنولی و؟ هغه د منشیاتو فروشو سرپرست اعلی دی. هغه په هغه علاقه کې امن او امان نه غواړي. هغه هلته ټوټ کېنولي دي. دا زه په ډاګه باندې ویم، ان ریکارډ یې ویم چې کله موږ د ټوټ خلاف ډي پي او صاحب له لاړو، مخکې عبدالسلام صاحب و، د هغې نه مخکې چې څومره ډي پي اوګان راغلي دي، منګه د هر ډي پي او سره د 8 کالو نه ملاقات کوو په لوی اردیر کې، او موږ ورته دا ویم چې د علاقې نه د تاڼو نه ټوټ ختم کړئ، قبضه مافیا ختم کړئ، سود ختم کړئ، او نور انډرپنۍ او څومره چې جرایم دي دا ختم کړئ. د دهشتګردۍ خلاف د خپل قوم او د خپل ملک سره ودرېږئ. نو د عبدالستار خان هغه خبره هغې نه برداشت نه ده. نو هغې هغه علاقه کې زموږ د سیډیو مشران کشران او ټول تنګولو کوشش کوي. او بیا چې کوم دی دانشور چې د هغې محرر دی، نو هغې د جرګې والا ته دا خبره وکړه چې زه د انسان بالخصوص د سیډیو د ممبرانو په سر په کوپړۍ کې وبس کومه. نو موږ هغه ته دا پیغام هم ورکوو چې زموږ یوه کوپړۍ نه، زموږ په لکونو کوپړۍ به ستا مخې ته وي، او که ته طاقتور یې، ته زورور یې، نو ته صرف پکې اوبه وڅښه، موږ به ستا مخې ته ولاړ یو. نو هغې بیا رشوت واخیستو، هغې 20,000 روپۍ بېګانه واخیستې او زما زوی را پرېښود. ساري بیا 20,000 واخیستې، بیا یې زما زوی را